بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عربي کا معلم د اول حصے سبق نمبر 15 دی. الدرس الثانی شروع دی. نن به د الدرس الثانی مونږه د تمرین سوالونه حل کو. تمرین مشق ته وای. اولنې مشق ته سوالات نمبر 1 دی. اول سوال را کړی و د کلمې تعریف وکړئ. کلمه څه ته وای؟ نو د کلمې تعریف وکړئ. نو معنی والا چې څومره الفاظ دي کنه هغه ته کلمه وای. معنی والا الفاظ ته کلمه وای. تاسو ته ما ویلو لفظ چې دی کنه لفظ په عربی کې د دې معنی د وشتل. لفظ معنی د وشتل. د خلم چې دا کنه د الفاظ د خبري اولی نو هر خبره ته لفظ وای. هر خبره ته لفظ وای. نو دا لفظ چې دی کنه دا لفظ بیا دوه قسمه دي. یو ته موضوع وای او یو ته مهمل وای. مهمل نو لفظ موضوع کم لفظ ته وای چې معنی والا لفظ دی کنه معنی والا لفظ ته معنی والا نو هغه ته موضوع وای. او چې کم بغیر معنی والا وي بغیر معنی والا چې معنی نه وي بغیر معنی والا نو هغه ته مهمل وای. لکه څنګه معنی والا لفظ ته موضوع وای. کتاب دی کنه مونږ وای یاره کتاب میتاب الکه کتاب میتاب راوالی قلم ملم راواخلی نو دا کتاب چې د دې معنی شته. ٹھیک شو. او میتاب د دې معنی نشته. دا مونږ اسی خپل هغه معاشره کې خبره خوره کړې لکه کتابونه میتابونه راوالی قلمونه ملمونه راواخلی او لیکل میکل شروع کوي یاره. نو دا خبرې مونږ کوو یاره ډېر زیات سړي مړي راغلیو او بازار مازار ته خلک ځي. ٹھیک شو. نو دا بازار سړي او کتابونه قلمونه دا معنی والا الفاظ دي. چې کتاب نوم دی واغستو نو پوه شه چیرې یو دوه ګتې وي او په هغې کې ډېرې پاڼې وي په هغې کې لیکلي دغه ته کتاب وایي. قلم نوم دی واغستو نو دې سیز ته وایي. ٹھیک شوه. خو اوس ملم څه ته وایي؟ ملم نو دا بېمعنې لفظ دی. نو بېمعنې لفظ ته مهمل وایي. او په ټوله عربۍ کې دا مهمل الفاظ نشته دی. ته نشته. نو دلته کې دا موږ پرېښودل. نو اوس چې کوم لفظ موضوع دی که نه معنی والا لفظ دته لفظ موضوع وای. او بیا دا لفظ موضوع نه دی. لفظ موضوع دا بیا دوه قسمه دی. یو ته مفرد وای او یو ته مرکب وای. نو دا لفظ موضوع مفرد نه دی. مفرد چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي. قلم یو لفظ دی یو معنی ده. او کتاب یو لفظ دی یو معنی ده. او غلام و زیدین دا اوس دوه الفاظ شو معنی هم ډبل شوه. نو دغه ته مرکب وای. مرکب چې دو الفاظ یا زیات وي. مفرد فرد نه وته. فرد واحد ته وای. واحد یو ته وای چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي. ٹھیک شو. نو لفظ موضوع معنی والا لفظ ته وای. دا لفظ موضوع بیا دوه قسمه دی. یا به مفرد وي یا به مرکب وي. مفرد چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي. مرکب څه ته وای چې لفظ دوه یا زیات وي. لفظونه دوه یا زیات وي. ښه دا لفظ موضوع مفرد چې دی که نه دته بیا کلمه وای. دته بیا څه وای؟ کلمه. نو مونږه مختصر وی لفظ ته معنی والا لفظ ته معنی والا لفظ ته کلمه وای. معنی والا لفظ ته کلمه وای. دلته مونږ ته وای د کلمې تعریف وکړئ. نو مونږ ورته ډایرک مختصر وی معنی والا لفظ ته کلمه وای. چې د کم لفظ معنی کنه اق لفظ ته کلمه وای. د کم کتاب چې کنه کتاب دا یو معنی والا لفظ دی نو دې کتاب ته کلمه وای. قلم یو معنی والا لفظ دی دې ته کلمه وای. بورډ دا یو معنی والا لفظ دی دې ته کلمه وای. سړی د معنی شته معنی والا لفظ دی دته کلمه وای. کمره معنی والا لفظ دی دې ته کلمه وای. جمعات معنی والا لفظ دی دې ته کلمه وای. بازار معنی والا لفظ دی دې ته کلمه وای. نو چې کم لفظ معنی وي کنه اق لفظ ته کلمه وای. امید ده په کلمې په لفظ مطلب به پوه شوي. اوس راته وای د کلمې څو قسمونه دي. او دا کلمې بیا قسمونه دي. ښه دا کلمه بیا 3 قسمه دي. نو موږ ته اوس وای د کلمې څو قسمونه دي. د هر یو قسم تعریف او مثالونه ولیکئ. د کلمې 3 قسمونه دي. کلمه خو تاسو ته مو وی چې معنی والا لفظ ته کلمه وای. قلم شو کتاب شو کاپی شوله استاد شو عالم شو مدرسه شو جماعت شو کور شو کمره شو بورډ شو اسمان شو ځمکه شو ورځ شو شپه شو. د دې لفظونو معنی شته که نه نو دغې ته کلمه وایي. اوس دا کلمې بیا 3 قسمه دي. کلمې 3 قسمه دي. نو یو ته اسم وایي یو ته فعل وایي یو ته حرف وایي. نو اسم هم کلمه ده فعل هم کلمه ده او حرف هم کلمه ده. د کلمې دا 3 قسمونه دي. ښه
دا 3 قسمونه دي. خو بیا پکې فرق دی چې اسم څنګه وي، فعل څنګه وي او حرف څنګه وي. نو د هغې تعریفونه هم دلته کړي دي. نو موږ ته وایي د کلمې څو قسمونه دي، د هر یو قسم تعریف او مثالونه ولیکئ. نو موږ جواب ورکړی د کلمې 3 قسمونه دي. د کلمې 3 قسمونه دي. اول نمبر اسم دی، دویم نمبر فعل دی، دریم نمبر حرف دی. د کلمې 3 قسمونه دي، اسم، فعل، حرف. د کلمې 3 قسمونه دي، اسم، فعل، حرف. اوس اسم څه ته وایي، فعل څه ته وایي، حرف څه ته وایي. نو د اسم تعریف هم بیل کړی دی، د فعل تعریف هم بیل کړی دی او د حرف تعریف هم بیل کړی دی. نو اول د اسم تعریف کو. د اسم تعریف او مثالونه. د اسم تعریف او مثالونه. اسم یو داسې کلمه ده، اسم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي. اسم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي. دا قلم، دا د قلم اسم دی. اسم نوم ته وایي، نوم. ټیک شوه؟ د څیزونو نومونه، د ځایونو نومونه، د خلکو نومونه، نو دغې ته اسم وایي. اسم. ټیک شوه؟ نو اسم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه وي. ٹھیک شو؟ د بلې کلمې محتاجه نه وي. په معنا کې د بلې کلمې محتاجه نه وي، بس معنی په خپله معلومیږي. د بلې کلمې ملاولو ضرورت ورسره نه وي. او د 3 زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي، زمانې هم پکې نه وي. ٹھیک شو؟ لکه رجلن، رجل دا اوس یو سړي ته وایي، سړی، یو سړی. ٹھیک شو؟ معنی ده. او قلم دا یو قلم ته وایي، یو څیز دی. کتاب دا یو کتاب ته وایي. او طیب ښه ته وایي، ښه، پاک یا ښه. طیب ښه یا پاک دواړه معنی کولی شي. او دغه شانتې ورسره بلد، بلد، بلد ښار ته وایي. بلدن ښار. نو ګورئ دا اسمونه دي. ښه، نو ګوره دې کې زمانه هم نشته چې یاره دا پرون سړی یا نن سړی یا سبا سړی. نو دا پرون ورځ دا تیره شوې زمانه ده، نن ورځ دا موجوده زمانه ده، سبانۍ ورځ دا راتلونکې زمانه ده. دې ته مستقبل هم وایي یا ورته استقبال وایي. ټیک شوه؟ نو زمانې 3 دي، یو تیره شوي پرونۍ ورځ، یو موجوده نننۍ ورځ، یو راتلونکي سبانۍ ورځ. نو امید دی تاسو به زمانې مې زده کړي. اسانه زه کتاب کې چې کوم الفاظ دي مختلف کتابونو کې مختلف د زمانې تعریفونه کړي دي، نو هغه زه نه کوم، زه به درته اسان وایم. پرونۍ ورځ وه، تیره شوې ده، نو تیره شوې زمانې ته، تیره شوې وخت ته ماضي وایي، تیره شوې زمانه ورته وایي. او یو نن ورځ ده، اوس لګیا ده، را ورځ شروع ده، نو دې ته موږ موجوده وخت وایو، موجوده وخت. او یو سبانۍ ورځ ده، نو هغه لا راغلې نه ده، راځي به، نو هغې ته موږ مستقبل وایو، یا ورته استقبال وایي، یا ورته راتلونکې زمانه وایي، یا ورته آینده زمانه وایي. ٹھیک شوه؟ نو دغه وایي. نو اسم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي، د بلې کلمې محتاجه نه وي په معنا ورکولو کې. په معنا ورکولو کې د بلې کلمې محتاجه نه وي، په خپلې معنا معلومه شي. او زمانې هم پکې نه وي، نه پکې تېره شوې زمانه وي، نه پکې موجوده زمانه وي، نه پکې راتلونکې زمانه وي، زمانې پکې نه وي. ٹھیک شوه؟ لکه رجلن، رجلن معنی دی یو سړی. قلم یو قلم. کتاب معنی ده یو کتاب. طیب معنی ده ښه. او بلد معنی ده یو ښار. ٹھیک شوه؟ اوس د فعل تعریف راته کوي، د فعل تعریف او مثالونه. د فعل تعریف. نو فعل یو داسې کلمه ده چې دا عموم خپله معنی په خپله ورکوي، د بلې کلمې محتاجه نه ده. خپله معنی په خپله ورکوي او د بلې کلمې محتاجه نه ده په معنا ورکولو کې. په معنا ورکولو کې د بلې کلمې محتاجه نه ده. خو اسم او فعل کې فرق سره. اسم هم داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه وي. او فعل ته وګوره، فعل هم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه ده. نو د اسم معنی هم په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه ده، او د فعل معنی هم په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه ده. خو اسم او فعل کې اوس فرق څه شو؟ نو اسم کې زمانې نشته او په فعل کې زمانې شته. ٹھیک شوه؟ په فعل کې به زمانه وي، لکه د بلې کلمې محتاجه نه وي، او د 3 زمانو نه پکې یوه زمانه ضرور وي. په فعل کې به د 3 زمانو نه یوه زمانه ضرور وي. په اسم کې به د 3 زمانو نه یوه زمانه هم نه وي. او په فعل کې به، په اسم کې به زمانه نه وي او په فعل کې به زمانه وي. ښه، ضرور به وي. ٹھیک شوه؟ لکه ضربه دی. ضربه، ضربه معنی ده هغه یو سړي په تیره شوې زمانه کې وخل وکړه. ضربه دې ته موږ فعل ماضي وایو. ماضي معنی تیره شوې ورځ. لکه پرون ورځ وکنه، نو پرون ورځ تیره شوې ده، نو موږ ورته اوس وایو ضربه، هغه یو سړي په تیره شوې زمانه کې وخل وکړه. ٹھیک شوه؟ هغه یو سړي لکه پرونۍ ورځ تیره شوې ده که نه، نو چې یو سړي پرون وخل کړي، نو موږ به داسې نه وایو چې د ضربه معنی ده هغه یو سړي پرون وخل وکړه. نه، داسې به نه وایو. پرون ورځ تیره شوې ده، نو موږ به وایو په تیره شوې وخت کې وخل کړي دي، په تیره شوې زمانه کې وخل کړي. زمانه وخت ته وایي، وخت ته. ضربه، هغه یو سړي په تیره شوې زمانه کې
یعنی په تیر شوي وخت کې وهل وکړه. ذهبه دا ذهبه هم دقه ده. ذهبه هغه یو سړی په تیر شوي زمانه کې په تیر شوي وخت کې لاړو. هغه یو سړی په تیر شوي وخت کې تللی دی. ټیک شوه؟ لکه پرون تللی دی یو سړی، نو موږ به داسې وایو چې هغه یو سړی په تیر شوي زمانه کې لاړو، تللی دی. ښه، یضربو چې دی که نه دا اوس فعل مضارع ده. نو چې دا کم ضربه دی او ذهبه دی دې ته موږ وایو فعل ماضي، تیر شوي زمانې کې دا کار شوی دی. لکه پرون یو کار شوی دی نو هغې ته موږ وایو فعل ماضي. پرون ورځ کې چې یو کار شوی هغې ته موږ وایو فعل ماضي. چې نن ورځ کې یا سبا ورځ کې به یو کار کېږي هغې ته موږ فعل مضارع وایو. چې نن ورځ کې کم کار کېږي هغې ته هم فعل مضارع وایو، او چې سبا ورځ کې کم کار کېږي هغې ته هم فعل مضارع وایو. نو موجوده او مستقبل، موجوده او راتلونکي زمانې ته، موجوده وخت ته او راتلونکي وخت ته، دې دواړو وختونو ته مضارع وایي. ټیک شوه؟ نو اوس یضربو چې دی که نه، یضربو دا فعل مضارع ده. د دې معنی به موږ د موجوده وخت هم کوو، د اوس چې شروع وخت دی د دې به هم کوو، او د سبانۍ ورځ به هم کوو. ټیک شوه؟ نو یضربو معنی د هغه یو سړی په موجوده یعنی نن ورځ یا په راتلونکي زمانه، په راتلونکي وخت کې وخل کوي، یا به نن وخل کوي یا به سبا وخل کوي. نو که نن وخل کوي لا نه دي کړي، او سبا وخل کوي لکه نن لګیا دی اوس وخلې شروع کړي دي، شروع دي وخل، نو دې ته موږ موجوده وخت وایو، موجوده زمانې وخل وایو. او که سبا ورځ کې وخل کوي که نه نو هغې ته موږ راتلونکي زمانه وایو، مستقبل ورته وایو. هلکه دا د مستقبل زمانې سره تعلق لري. نو موږ وایو یضربو هغه یو سړی په موجوده یعنی اوس وخل کوي، یا به په راتلونکي زمانه کې وخل وکړي یعنی سبا به وخل وکړي. یو خدا وخل چې شروع وي که نه نو دې ته موجوده زمانه وایي. یضربو دغې ته فعل مضارع وایي چې کار شروع وي، او چې لا شروع نه دی سبا به کېږي که نه هغې ته هم فعل مضارع وایي. ها، نو یضربو هغه یو سړی په موجوده یا په راتلونکي زمانه کې وخل کوي. هغه یو سړی په موجوده یا په راتلونکي زمانه کې وخل کوي. نو امید دی تاسو به د فعل په د اسم په تعریف او مثالونو پوه شوي، د فعل په تعریف او مثالونو هم پوه شوي. اسم داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي، د بلې کلمې محتاجه نه ده، او درې زمانو نه پکې یوه زمانه هم نه وي، نشته پکې زمانه. ښه، په اسم کې زمانه نشته. لکه رجلون، قلمون، کتابون، طیبون، بلدون، دغه مثالونه دي. او فعل څه ته وایي؟ فعل هم یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله معلومیږي، د بلې کلمې محتاجه نه وي د اسم په شان. چې څنګه د اسم معنی په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه وي، دغه شان د فعل معنی په خپله معلومیږي او د بلې کلمې محتاجه نه وي. خو اسم کې زمانې نه وي او په فعل کې زمانې ضرور وي. ٹھیک شو؟ په فعل کې به درې زمانې، یا به تیر شوي زمانې، یا به موجوده زمانې، یا به راتلونکي زمانې. لکه ضربه معنی د هغه یو سړي په تیر شوي وخت کې وخل وکړو، او ذهبه معنی د هغه یو سړی په تیر شوي وخت کې لاړو، او یضربو معنی د هغه یو سړی اوس وخل کوي، یا به سبا وخل وکړي، یا به راتلونکي وخت کې به وخل وکړي. صحیح شوه؟ لکه اوس ته موږ بیا موجوده وخت وایو، او راتلونکي وخت ته بیا موږ مستقبل وایو. ٹھیک شو؟ او وخت ته موږ زمانه وایو. ښه، وخت ته زمانه وایو. اوس د حرف تعریف او مثالونه. حرف څه ته وایي؟ ما خو تاسو وی د کلمې درې قسمونه دي کنه، یو اسم دی، یو فعل دی، یو حرف دی. اسم، فعل، حرف. اول مې درته کلمې تعریف وکړو چې کم لفظ معنی وي کنه، د قلم معنی شته کنه، نو دې ته کلمه وایي. بیا د کلمې درې قسمونه، یا به دا اسم وي دا کلمه، یا به دا کلمه فعل وي، یا به دا کلمه حرف وي. نو د اسم د کلمې درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. نو د اسم تعریف او مثالونه مې درته وکړه، د فعل مې درته تعریف او مثالونه هم بیان کړه، او د حرف درته اوس تعریف او مثالونه بیانوم. حرف څه ته وایي؟ حرف یو داسې کلمه ده چې معنی په خپله نه معلومیږي. وګورئ، اوس د اسم معنی به هم په خپله معلومې ده، د فعل معنی به هم په خپله معلومې ده، خو د حرف معنی په خپله نه معلومیږي، بلکې د بلې کلمې محتاجه وي. اسم او فعل دا به د بلې کلمې محتاجه نه و، او دا حرف چې دی که نه د معنی په خپله نه معلومیږي، دا د بلې کلمې محتاجه وي. چې د سره د بله کلمه میلاو کړه که نه، نو بیا به د حرف په معنی پوهېږي. چې حرف سره د بله کلمه نه یې میلاو کړي که نه، د دې په معنی نه پوهېږي. لکه من دی، من. نو د من په اردو کې معنی ده سه، او موږ په پښتو کې وایو نه. نه، من معنی ده نه، اردو کې وایي سه. او الا معنی ده پورې، پورې، اردو کې وایي تک، تک. او علا معنی ده باندې، 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 او اردو کې وایي پر، پر. او فی معنی ده کی، کی. دا فی چې ده که نه، د دې معنی ده کی په پښتو کې، او اردو کې د دې معنی ده مې. ٹھیک شوه؟ نو اوس من، الا، علا، فی، دا حرف دی. حرف، حرف دی. د کلمې دریم قسم دی حرف. من هم کلمه ده،
معنی شته خدا د بل کلمې محتاجه ده. اعلام کلمه ده معنی شته لفظ والا معنی والا لفظ دی معنی والا لفظ دی او ما تاسو وی معنی والا لفظ ته کلمه وای او د علا معنی مشته کلمه ده د فی معنی مشته کلمه ده ٹھیک شو خودی سره دا د بل کلمې محتاج لري. اوس نه 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 کوه خلک به دا سوي یا پوری 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 کوه خلک به دا سوي باندې 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 کوه خلک به دا سوي یار پویګم پینه کې کوه څوک پینه پویږي خو کو دې ته دی وسوي کنه منل مسجد دې سره د مسجد ملاو کو بل کلمه دې ور سره من سره ملاو کړه د حرف سره د اسم ملاو کو منل مسجد. نو اوس په مونږ وایو مسجد نه جمعات نه یا منل بیت کور نه او اله معنا را پوری کنه نو مونږ وایو منل مسجد الال بیت الال بیت کور ته وای منل مسجد مسجد نه الال بیت کور پوری نو اوس په خبره سړی پوهیږي مسجد سے گھر تک اوس په خبره باندې پوه شو سړی. نو ځکه چې دې سره د من سره د حرف سره بل اسم ولګېدو کنه نو اوس د حرف په معنا خلک پوهیږي لکه اله د اله نو د سره چې کله البیت ولګېدو نو اوس د اله په معنا خلک پوهیږي ٹھیک شو. اوس علا د علا معنا باندې تو باندې کوه نو خلک به دا سوي خو که دې علا سره د کرسی ولګوله کنه علل کرسی باندې نو اوس لکه خلک وایي اوس په پوه شوم وایي اوس په پوه شوم چې د علا څه معنا را په کرسی باندې هله جلس رجل جلس زید علی الکرسی زید په کرسی کې ناستو جلس زید کې ناستو علی الکرسی کرسی باندې نو اوس په خبره پوه شو. نو علا داسې کلمه ده چې د معنا په خپل نه معلومیږي بلکې دا د بل کلمې محتاج وي د کرسی محتاج دی نو چې کرسی ورته میراو شول نو اوس د علا معنا باندې خلک پوه شو ٹھیک شو. اوس فی معنا ده کې خو داسې د معنا نه معلومیږي که تاسو وی فی المدرسه مدرسه کې فی البیت کور کې فی الغرفه کمره کې ٹھیک شو. نو اوس په معنا خلک پوهیږي. نو اوس په زه ووایم فی المسجد جمعات کې فی المسجد جمعات کې ٹھیک شو. یا تاسو وایي فی البیت کور ور سره ملاو کا فی البیت کور کې ٹھیک شو. نو اوس د حرف سره چې بل لفظ ملاو کې کنه حرف سره چې بل لفظ ملاو کې نو بیا به د حرف په معنا پوهیږي چې حرف سره د بل لفظ نه ملاو کړي نه د په معنا باندې به نه پوهیږي دا د معنا په خپل نه معلومیږي د بل لفظ بور سره ضرور ملاوي نو بیا به معنا معلومیږي او د فعل معنا په خپل معلومیږي د حرف معنا په خپل معلومیږي د بل لفظ محتاج نه وي د حرف په شانته د بل لفظ محتاج نه وي خو اسم او فعل کې بیا فرق سره چې په اسم کې زمانہ نه وي او په فعل کې زمانہ وي ٹھیک شو. او حرف کې زمانہ نه وي خو د په معنا په خپل نشي پوهیدي تر څو چې د سره بل لفظ نه ملو کړي. نو امید دې په دې باندې به تاسو پوه شوي. نو دا زمونږ د تمرین د مشق اولنی سوالونه اولنی 2 سوالونه یو د کلمې تعریف او بیا د کلمې قسمونه او د هر یو قسم تعریف او مثالونه هغه مې درته بیان کړ. نو امید دې په دې سبق به تاسو پوه شوي. راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.